ګران قدرمن کتونکو نن په دوحه قطر کې د 18 دسمبر په حواله باندې نېشنل ډے تقریب دی د ټوډے سپیشل مال نه چې دی موږ تاسو په درانه خدمت کې حاضر یو د پاکستان ایمبیسي چې دی اتاشي واحد وزیر د پی ای پاکستان ایرلاین کنټری ډایریکټر محمد وقاص سید ګل حاجی صاحب چې دی د پاکستان بزنس فورم پریزیډنټ پاک قطر تکافل چې دی انشورنس کمپنی سی ای او احمد حسین پاکستان ویلفیر فورم صدر عمر بنگش پښتون کمیونټي مشر دا موجود دی دا وخت زما سره ډي پی او سوات شفیع الله خان ګنڈاپور په لاین دی تاسو تر کله وایو ډي پی او صاحب په قطر کې خوشاله اوسئ بادشاہ ټولو ملګریو ته سلام وایي ډي پی او صاحب دا وخت په قطر کې چې دی ستاسو اواز چې دی په ګڼ تعداد باندې پاکستانی کمیونټي چې دی هغه دا وخت موجود ده تاسو چې دی دلته ډیر زیات خلک خوښوي په دې حواله باندې چې ډي پی او سوات د ټوریزم دپاره هم یو لوی کردار چې دی لوبوي دا خلک هم غواړي چې یاره سوات چې دی ټوریزم چې دی هغه ډیر زیات پروموټ شي تاسو څه وایئ په دې حواله باندې ټولو نه اول خو زه چې څومره د موږ اوورسیز پاکستانی دي او په قطر کې د موږ پښتانه وروڼه دي هغوی ته د قطر د ازادي ورځ چې کومه ده د هغې د زړه نه مبارکباد ورته وایم او بل تاسو ته پته ده چې سوات ته چې کومه خدای ښکلا ورکړې ده په دنیا کې ډېر داسې کم سیټیز دي چې هغو ته دومره بیوټي خدای ورکړې ده نیچرل بیوټي نو دلته د دوی چې کوم زیات اکانومکس دی د موږ د سوات د کمیونټي چې غټه آبادي ده آلموسټ 27 लाख آبادي خو کاونټ شوه په 2023 سے نو چې کله ټورسټ راشي نو دا 3 ملین ته ورسي نو غټه آبادي ده خدای دومره ښکلا ورکړې ده په ټوریزم باندې دوی ډیپینډ دی نو دې پاره د موږ ټول فوکس هم په ټوریزم باندې زموږ سره دا وخت سید ګل صدر دی د پاکستان بزنس فورم او سی ای او دی د پاک قطر تکافل انشورنس چې کومه لویه کمپني ده هغه موجود دی ډي پی او سوات دا وخت زموږ سره صدر صاحب په لاین دی شفیع الله خان په حواله تاسو اورېدلی دي چې د منشیاتو خلاف یو لوی کریک ډاون سره چې دی ټوریزم بحالۍ کې دی یو لوی کردار ادا کړی دی ډي پی او صاحب دا وخت تاسو اوري څه به وایئ صدر صاحب جی ډي پی او صاحب السلام علیکم وعلیکم سلام سید ګل صاحب خوشاله اوسئ څنګه یې ښه بالکل ښه یو الحمدلله تاسو ښه یاست بس موږ ښه یو خو تاسو ټوریزم دپاره داسې شی وکړئ چې هوټلې خو ډېر شی دي خو د هغې د مشغولیت دپاره او د ماشومانو دپاره څه ځایونه نشته نو موږ ته د ځمکې بندوبست وکړئ چې موږ درشو موږ ته ځمکه راکړئ او موږ به په هغې غټ ډیولپمنټ وکړو زبردست تاسو بهترین سجیشن دی بالکل ان شاء الله چې تاسو راشئ دلته د موږ چې څومره نور سټیک هولډر دي سید ګل صاحب موږ به هغوی سره هم خبرې وکړو دا به ډېره ښه خبرې چې موږ د کیل میدانونه او داسې ځمکې چې موږ د هغه لوبزنو دپاره او ینګ جنریشن دپاره یوت د انوالومنټ دپاره وي چې هغه سپورټس او په گیم سے حصہ واخلي نو منشیاتو نه به خود هغه څنګه سي ان شاء الله ډېر بهترین سجیشن دی د تاسو موږ اپریشیټ کوو موږ به تاسو په هر فورم ان شاء الله ډي پی او صاحب زما سره چونکې په دې پروګرام کې میلمانه ډیر دي خو ستاسو چې دی هم هلته وخت ډیر زیات قیمتي دی زما سره جوډي خان بنگش صاحب چې دی د شپینګ اینډ لاجسټک چې دی د هغې مشر دی هغه را سره موجود دی چې دا وخت ډي پی او سوات په لاین دی د سوات د ټوریزم دپاره څه پکار دي منشیات فروش خو چې دی هغه دوی دیوال له په جنګ ورولل څه پکار دي څه ډیمانډ دي ستاسو السلام علیکم زه جوډي خان بنگش خبرې کوم تاسو سره کې خیرت ده ټیک ټاک وعلیکم سلام بنگش صاحب خوشاله اوسئ عزتمند اوسئ تاسو څه کوېسچن زی د ټوریزم په حواله ستاسو کوېسچن نو د ټوریزم په حواله کې چې کوم ده که نه ټوریزم په کار ده چې کوم ده که نه څه په کې پی کې په شي الحمدلله موږ سره په هر ځای کې چې کوم ده که هر ځای چې کوم ده که شته دی خاص کر چې کوم ده که په سوات او دغه علاقې کې نه نو ټوریزم په کار ده چې موږ امپروو کړو بالکل بنگش صاحب تاسو ډېره ښکلې خبر وکړه چې ټوریزم موږ امپروو کړو انشاءالله د خلکو سوچ به هم بدل سي او واړه دنیا ته به د پاکستان چې څومره نیچرل بیوټي ده به خصوصا چې کومه د سوات نیچرل بیوټي ده د دغه میسج به انشاءالله ټوله دنیا ته رسي بنگش صاحب I really appreciate تاسو الفاظ ډېر خوندور دي ډي پی او صاحب چونکې دا ټوډے سپیشل چې دی زما سره د اولانیس ټریډینګ کمپنی چې دی سی ای او محمد اسرار صاحب موجود دی اسرار صاحب تاسو خو ګورئ د ډي پی او صاحب هلته کې کردار او د باب سوات او د سوات د ټوریزم دپاره دا وخت ډي پی او صاحب په قطر کې ستاسو سره آنلاین دی څه وایئ
السلام علیکم ډي پی او صاحب، وعلیکم السلام اسرار صاحب. تاسو څنګه د خیریت ته جوړې؟ خوشاله اوسئ جی، خوشاله اوسئ، عزتمند اوسئ. ستاسو خو ډېر خدمات دي د سواد په حوالې سره، مطلب کال یو نیم کال نه موږ تاسو ګورو، تاسو ډېر ډیولپمنټ وکړو یا تاسو خلک ډېر زیات اټریکټ کو سواد ته او ډېر په ښه طریقې سره منشیات خلاف تاسو ډېر کار وکړو. نو په دې خو موږ ډېر ستاسو نه ډېر مطمئن یو، خوشحاله یو. خو ټوریزم یوازې په دې باندې نه دغه کېدی شي. دې لپاره یو زه اکثر خبره کوم چې سواد کې هوټلې ډېرې دي، تاسو نور امن بحال کو، زموږ لپاره اکټیویټي پکار ده هلته کې چې ټوریسټ راشي سواد ته، هغې ته اکټیویټي پکار ده. لکه څنګه چې تاسو سیدګل صاحب هم په دې خبره باندې دغه وکړو چې یاره تاسو هلته کې پلی ایریا، گیمز وغیرہ یا نور داسې څیزونه اکټیویټیز جوړه کړئ چې څومره ټوریسټ راشي چې هغه مطلب چې اټریکټ شي او په هلته کې خپل ټایم زیات صرف کېږي نه، لکه یو ورځ یا دوه ورځې نه. موږ وایو چې هغه هفتو باندې په سواد کې پاتې شي، زموږ د سواد مطلب چې خلک ورسره هم دغه شي سپورټ شي. بهترینه خبر مو کړه اسرار صاحب، تاسو هم او سید ګل صاحب هم، او تاسو چې کوم بهر ناست یاست په تاسو باندې موږ فخر کوو. لکه اوس ګوره خدای ته دومره غټه عہده درکړې ده چې ته سی او یې الانیس ټریډینګ کمپني او سره دا ټوډے سپیشل مال چې کوم دی دا دومره غټه انویسټمنټ او دومره غټ خدای ته هلته عہده درکړې ده. نو موږ هم دا غواړو چې ته هم دلته راشې، سید ګل خان هم دلته راشي او دا خپل برانچز هم دلته راړئ او دا خلک او دا ټوریسټ او دا ینګ جنریشن چې کوم دي دا نور هم ورته اټریکټ کوي او سن اف د سایل جوړ شي. وی ویلکم یو اسرار صاحب. خوشاله دا ډي پی او صاحب ډیمانډ چې دی ټوډے سپیشل دا به پوره کیږي د سواد د بابي سواد سره چې تاسو کوم نیکسټ پلان دی نو هغه به کیږي ان شاء الله. ضرور تاسو کوم مطلب چې موږ ته سپورټ راکړئ په دغه ځای کې انوایرنمنت جوړ کړئ، نو ولې نه. موږ خو وایو چې زموږ بزنس ایکسپینډ شي، موږ هلته لاړ شو، خپل علاقه د خپل خلک ته مطلب هغو سره خپل کاروبار هم وکړو او هغوی هم یو موږ ته تلو نه به یو اپورچونټي پیدا شي، هلته به خلکو ته یو ښه دغه لاړ شي چې میسج لاړ شي، خلکو ته به انوایرنمنت میلاو شي، خلکو ته به انټرنیشنل سټینډرډ دغه میلاو شي چې یاره جابس څنګه کېږي، چې هلته جابس وکړي، هلته تجربه وکړي، بهر راشي نو هغو ته به جابس ډېر ښه میلاو شي. موږ خو غواړو دا چې هلته خلک موږ یو اپر لیول ته راولو، یو بل لیول ورکو خپلو خلکو له کنه. دلته چې څومره دا انټرنیشنل لیول باندې کله خلک کم کار کوي هغه مطلب چې زموږ په لوکل لیول باندې هغه نشته. که موږ هغه ایجوکیټ کو، هغه مخکې راولو، نور ینګ هلکانو ته به ښه چانسز میلاو شي، هغه به مطلب چې مخکې جی لاړ شي. ډي پی او صاحب بهترینه خبر مو کړه اسرار صاحب. ګورئ دا والی سواد چې به بهر لاړه بیا هغوی نه چې هلته چې هغه څه شی ولیدل هغه به راتلو دلته به امپلیمنټ کولی. نو تاسو هم د هغوی جان نشین یاست، سن اف د سایل جوړ شئ، راشئ، انوایرمنټ انشاءالله جوړ دی او چې څومره نور پکې مضبوط سټیک هولډر دي هغوی به موږ ټول درته موټیویټ کړو. انشاءالله ډیفینیټلی وی ویل فیسیلیټیټ یو او دلته چې خلکو ته د انټرنیشنل لیول ایکسپوژر میلاو شي تاسو په توسط سره، دا به د تاسو په خپل خاورې باندې احسان یو، د تاسو به هم یو نوم پاتې شي او تاسو چې کوم د دغه خاورې او د سواد د سیمې حق دی انشاءالله به تاسو ادا کوئ. اسرار صاحب، سید ګل صاحب او داسې چې کوم نور څومره ملګري دي، بنګش صاحب دو چې کوم هم دغه کمیونټي بشران دي، وحید وزیر صاحب دی، دا ټول دي. زه غواړم چې دا سواد ته راشي او سواد نور هم ترقي وکړي او د سواد نوم چې کوم دی په دنیا سے پهله هم روشن دی او نور هم روشن. ډي پی او صاحب تاسو ټایم چوکي دغه یو منټ یو بل علم د سواد بچي انور شاه سره موجود دی. د ډي پی او صاحب د منشیاتو چې کم کردار دی تاسو چونکه هلته فیملی ده د منشیات پروش چې دی د هغوی تصویرانه وې ذکر او بیا په ټوریزم کې یو لوی کردار ډي سی سواد او دوی ادا کوي. سوای انور شاه صاحب ډي پی او په لاین دی. جی السلام علیکم جی، زه انور شاه جی رته. وعلیکم السلام شاه صاحب. او جی زه خو جی د تاسو چې کله منشیات په سواد کې کم یو ډیر غټ نقصان خورول شروع کړي او د مخکې نه شروع نو ډیر زیات ستاینه کوو. خو زه تاسو نه جی یو ډیمانډ کوم چې لکه څنګه چې اسرار صاحب څونه کارونه کوي نو دغه شانتي نور کسان به هم ډیر زیات موټیویټ شي که سواد کې لږ د ټوریزم او د دې هغه ماحول ته روغ شي. په دې کې یو ډیمانډ دا دی جی چې پیتم کم ټریننګ سنټر دی جی په سواد کې چې د 13 کالو نه هغه غیر فعال دی، هغه د لپاره جی تاسو کوشش وکړئ چې هغه تاسو ټریننګ سنټر چې دی هغه د هاسپټالیټي لپاره ټریننګ سنټر دی جی چې دغه کې تاسو کوشش وکړئ دغه بحال کړئ. زبردست خبر مو کړه، بالکل انور شاه صاحب بهترینه خبر مو کړه. ټریننګ بیسیک دا او که د ټریننګ سنټر دلته غیر فعالي دا تاسو په توسط سره ماته پته ولګېدله او ان شاء الله چې کوم د ذمہ داران دي، کوم ریسپانسیبل خلک دي، هغوی سره به زه د اواز اوچتوم او باچا به هم واپس راشي. نو په دې به موږ کار کوو، ان شاء الله دا به فعال کو، انوایرمنټ به درته جوړو
او ان شاء الله تاسو به راځئ، تاسو خو د موږ سرمایه یاست، په تاسو باندې موږ فخر کوو او ان شاء الله د سواد په ترقي سره به تاسو هم کردار ادا کوئ او د موږ چې کوم رول دی ان شاء الله موږ به هم سینسیر انټنشن ان شاء الله پلی کوو. درنګ جهان مننه، ډي پی او سواد شفیع الله خان ګنډاپور، کور مو آباد، مننه، شکریہ. خوشاله اوسئ. سهیل باچا تاسو او د تاسو کوم چې بازیرا نیوز چینل دی او ته چې کوم د بریکوټ د پریس کلب صدر د ستا او د تا د ټیم ز ډیره ستاینه کوم چې په هر ځای باندې ته ولاړې او انټرنیشنل لیول ته رسېدلی، کله ته دوبۍ ته لاړ سې، کله قطر ته لاړ سې، خو د سواد اواز او د سواد د ټوریزم په پروموشن چې کوم د تاسو کردار دی سهیل باچا تا د بازیرا نیوز او د تاسو د ټول ټیم او د بریکوټ پریس کلب هم از ډیره ستاینه کوم. خوشاله اوسئ، عزتمند اوسئ. کور مو آباد، درنګ جهان مننه، کور مو آباد. خوشاله اوسئ.